وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. بشارت تو پدے کہ آئے خلق تا چیغی ایمان روڑی اور دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتباع کے اعمال صالحہ گئی. اغیدہ پارے انداز دا اختیار کرو چے انسان اغلط ترغیب امور کی حسن اور جمال ولم مخدرش جنات لفظ کے مونگ وضاحت کرو چاہے باخت ہوئی چاہے گوری ونے گنی سورے پکے دمری چی داغی تیارو زمکا پٹکی انسان تپائے کے راحت ملاوی. تجری من تحت الانہار انہار دا نہر جمع دے نہر دا وادے آغے نالے توی چی داغی پاس خلق کلوی توسعی پکے نزک ورطا نہر ہوئی. نہار تب نہار پدے وجوی رو دیتا چدے کے توسع ہوئی. لفظی مفہوم چکل سڑے دا عربیت نواقفی ناغت ڈیر لارے کلاوی اور چل لفظ معنی نا حقیقتا نہیں خبر نا ڈیر مشکلاتوں کے ان خلیق پختو کے چکم تمنگ نہر وایو دا جدا سیز دے دا داغے استعمال دے عربے کے دا نہر استعمال دریاب دا پارکی دا دا محاورو فرق دے. نیرے منگا مانو کو خلقم داوی چی دا با نیری گن رستو چرا دی ان اللہ مبتلیکم بنہر ناخو نیر نو بلکہ خو دریاب ہو گر دریائے جرڈنو دریائے یرون دا سیز دے کم چیز بار بار تاسو یہ متوجہ کوم چی دا یو لفظ استعمال عربے کے سنگ کی اور نور جبو کے سنگ کی دا لفظ یوی لیکن ہر محاورہ کے دا غیر مفہوم خلق جدا جدا اخلی اور دا بیا منگتا مسائل پیدا کی. پس زید دے چی عربی مفہوم واغستی نو آغا دا پختو یا دا اردو استعمال دا خلق راشی بیا جنگو نگئی وسیلے جنگم پا دا بنا باندھ رکھ نور دا سے دیر جنگو نا حیات مانا چی کم خلق گئی نال تاکم بنیادی خبر دا چی عرب کم لفظ بنیادی طور استعمالی کم چوکاٹ کے نو خلق اغا نوئی نہر اصل کے ہر آغا سیز توئی چی اغا دا وعدے میس کے بیدلی اور دا اغے پاس خلق کولوی ناغے توئی نہر جمع رازی انہار دے خود آستوک نزے ورلور کو جنات تی اور دا اغے حسن و جمال و خوخ دا قدرتی مناظرنا محظوظ کیدل او دا غینا فیدے غستل دا دا ہر سلی متبع انسان چکم دے مزاج دے غواڑی دا چیز قدرتی مناظر ہوئی نمخ کہ دے حسن و جمال کے سفیدہ نوے نو اللہ بمکتا جنت دا نظارہ نہ راخ کلا تاکہ مجھ دل تراخ کی اور دے کے ترغیب دے چسڑے پا دے بانے دے جنت قیاسو کی اگرچہ مالا عین رأت والا مسئلہ دا ولا اذن سمعت لیکن کم سے کم دا غی و شمع یاد آگئی و نمونخ و سڑے دنیا کی ہوئی نہیں. کلما رزقو منہا من ثمرت رزقا جنت دا غی قسونا آغا مخکماویلو البتہ ادا پاتے وا چے بشر قرآن مجید کے دیر شے خلق لا بشارت ورگڑ رکھ اگر رابعہ عدویہ ماؤ کا طلاقہ دا ولیہ صوفی دا لیکن اصول داری چے حق الجمیع بالقرآن والسنہ ان وافقہما اللہ ارجان ہو باعث ذوقی سزو نہیں در دیر شیع علماء و ذوقی باعث سزو نہیں اگر تا دن نشی ویلے اگر ذوقی اشیاری اگر ذوقی سزو نہیں وروا چوئے بس غلطی آغاز ہے کیوشی چی خلق دا غیر نے استدلال شروع کی دا مسئلہ غلط رہا استدلال مکوے دا ذوقی چیز نے استدلال مکوے زیر ورکڑے دے اللہ دیر شی خلق لا قرآن مجید کے دے بشر چکل منگا گورو دے استعمالات
نو اول خو هغه خلک شو چې هغې ته مونږ فرمان بردار وایو، اطاعت کوونکي خلک. زیر بحث آیت چې دی زمونږه په دې کې بشر الصابرین دا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات آخره پورې لاړ شه. بس دغه همره ټوکړه کافي ده د نقل کولو دپاره چې انسان پوه شي چې الله چا چاله زیر ورکړی دی. دنیا کې ډېر شي صحابه ولم زیر ورکړی شوی دی. دلته کې دا نقطه یاد ساتل پکار دي چې مونږه عشره مبشره وایو. دا یو اصطلاح د محدثینو. نور مبشرین بالجنت خو ډېر شي صحابه دي، لکه اهل بدر ته وګورئ نه باره کې څه حکم دی؟ اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. مبشرین بالجنه دی، مبشرین بالجنه دی. دا ډېر شي خلک دی داسې. ما علوم الحدیث باندې څه اضافه کولو نه کې دغه ځای چې ورسېدم نو ما یې دا کتل غواړي د شل پنځه مثال له ما نور وکړل د حدیثو علم چې ورکوي نه پوره ورکوي خلکو له چې دا لس چې کوم عشره مبشره مونږ وایو نو د هغې دا مطلب نه دی چې بس صرف دې لسو له زیری ورکړی شوی دی بل چا نه دی ورکړی شوی. دا اصطلاح ده او دا مشهور دی پکې. نور بې شمېره خلک دی چې فلان فی الجنه فلان فی الجنه فلان فی الجنه. داسې خلک هم شته چې هغې له خلقو له د هغې نوم هم نور دی. کجوري خوري ډېر په غفلت کې جنگ روان دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دې غر نه هغې طرف ته ماله خوشبو راځي د جنت. دا ساده عربي دی، هغه وي ریشا وی هغه وي او بس کجوري وغورځي لاړ شي چلی نوم هم نور دی. هغه هلته شهید شي. نو مبشرین بالجنه ډېر خلک دی، لږ نه دی. خدای اصطلاح ده بطور اصطلاح او د دې خبرې مثلا وکړئ خلکو ته. ډېر خلک دا وایي چې دا لس کسان هغه چې دي په تحویل قبله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې مخ ګرځولو. دا دروغ دي، دا ما ته کې دا خبره دا صحیح نه ده. هغه ځای کې لس کسان کم دی راتلی شو. هغه د بشر بن برا بن معرور د مور کورو. اول ته کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دوه درې کسان وو چې هغې د ماسپښین لمونځ کوو. وروسته حدیث چې کوم راځي شبهې په دور نه کې به انشاءالله د هغې څه ذکر زه کوم درته. دا کورو هغه کور ته بعضې خلک بیا مسجد وایي او بیا اوس خو هغه لوی جومات دی مسجد قبلتین دی، خو دا بنیادي طور د بشر بن برا بن معرور کور دی. نو دا گپ نه لګول پکار چې دا لس کسان چې کوم دی دي په رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې تحویل قبله خو کوم نه مخې که قبلې ته نور ونه کو د دې له ځکه زیر ورکړه. دا خبره دروغجن ده. دا مطلب نه چې عشره مبشره دروغجن دي، دا خبرې غلطې دي. دا مشهورې شوي دي خلک کوي ده. خو دې کې فرق وکړه چې یو عشره مبشره دي صحیح ده، یو دا سبب چې کم خلک وایي خو دا سبب نادرست، دا وضعي ده د ځانه جوړ کړی شي. نو ډېر افراد داسې شته دی چې هغې ته زیری د جنت ورکړی شوی دی. نو قرآن دلته کې یو اخول اول اطاعت کوونکي، دویم صابرین. سورة البقرہ 155-156 آیتونو کې وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله وانا الیہ راجعون. چې کله زیری ورکېږي نو دی وجه نه د جنت زیری دی. نو مفسرین وایي قول دلته کې قول اعتقادي مراد دی. په خولې ویل خو د انا لله مستحب دی، خو قرآن چې کوم شی ذکر کوي نو هغه فرض دی. هغه دا چې زمونږ اختیار د مرګ او د ژوند د الله په لاس کې دی، چې د هغې عقیده دا وي. نو الله داسې خلق لا د جنت زیری ورکوي. دا دویم قسم خلق شو. دریم قسم ورګي کفار لا خیتوي بطور تبکیت. تبکیت څه شی دی؟ هغې لپاره لفظ اوس فارسی کې استعمالیږي سرزنش. زمونږ خلک ورته خندنې وایي که نه، خندنې غالبا مناسب نه دی. یو خو یو ځای کې الله استعمال کړي چې
الله یستهزئ بهم ویمدهم فی طغیانهم یعمهون ځان له مسله ده هلته الله د ځان دپاره استعمال کړی دی نو کوم ځای چې الله د ځان دپاره استعمال کړي هغه د هغه د شان مطابقي هغې کې تعویل ضرورت نشته ځکه الله رب العزت هغه څه مخلوق نه دی چې مونږ د هغې تشبیه انسانانو سره ورکو دغلته ابن جریر وګورئ دا ټوله مسله باندې به تاسو پوه شئ د صفاتو ډېر ساده الفاظو کې چې هر هغه صفت کوم الله ځان له ثابت کړی دا حقیقتا دی په کې تعویل گنجائش نشته البته په کې تشبیه مماثلت د مخلوق سره یا د کیفیت بیانول دا درست نه دی ابن جریر راواله دا ټول تفسیر والته وګورئ اگر ردم کړی دا خلقو چا دلته تعویل گئی هغه وی تعویل خو انکار کوي دا خو صفت نه الله ځان له لفظ استعمالي یو صفت استعمالي ته څوک چې دغه مخالفت کوي دغه استهزاء ځان له سیدا سرزنش ته تبکیت سزا ورکول دوی زورل چې ورته مونږ وایو زورن ورکول اردو کې دا ټټھا کرنا هم وایي ٹے چر گئے ہے لفا ٹھٹھا کرنا ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم سورۃ آل عمران آیت 21 کم خلق چې دا جرائم کوي چې دا الله د آیتونو نه انکار کوي قتل د انبیاءو کوي بغیر حق په ناجائز طریقہ قتل د نبی سے بغیر حق وي نبی صدا سے جرم نه کوي چې هغه باندې د سزا نفاذ وشي د حد نفاذ پې وشي قرآن مجید کې چې کم ځای کې د انبیاء او سره بغیر حق وي د هغې مطلب وي هغه طریقه د قتل هم ناجایز وي لکه یو بنی آدم قتلې ټیک د شیطانی کې ودیږي خدا د کوم انسانیت ته چې تا هغه وتړه او د هغه په سر باندې اره کېد او هغه پرېږه دا انسانیت سوز چې کومه طریقه ده دې ته بغیر الحق وي قرآن ناجایز معنا نه دی یا چې کې خامخا نو بغیر حق شرعی وما غلطه تعویل معال او هغه معنی ده کوم چې ما وکړه یعنی د قتلولو طریقه هغه د انسانانو نه ده دا څه زناور هم نه کوي یا یو سړی د کوی ته وغورځو او په هغه د پاس نه سر بر کې چې بار راونوځي دا د انساني حقوقو بالکل خلاف ورزي ده قرآن مجید کې د بغیر حق دغه مطلب ده یا بغیر جرم شرعی ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس بل مرض دغه ده قتل یا کسان چې هغې وینا کوي بالقسط د انصاف د توحید د عدل من الناس په خلکو کې فبشرهم بعذاب علیم دیل زیر ورکا پا عذاب علیم دا تبکیت ہے جہنم کیسے زیر ہے زیر خو ہمیش دا پا خوشحالے پا کارنو کی خود دلتے کی لکے او سڑے روانے ہو کی کنا اسا نقصان اسی نتا ورطا ہوئے خوشحال شا خوشحالے دل نہیں مطلب خدا آگتا ہے زورن ورکول لیخ چتا حرکت دا سے ہو کر زکر داغی دا نتیجہ دارنگی سورۃ التوبہ کے راضی درہم آیت کی وبشر الذین کفروا بعذاب علیم زیر ورکا آغی خلق لا چو کفر اکڑے دا عذاب علیم دا شو زمون دیکھ یو پادشوی دے دو تاسویلی وبشر الصابرین سلورم مموی میاس کے درہم پادرے مومن کامل مومن تا اللہ رب العزت زیر ورکړی دی قرآن مجید کې دریو صورتونو کې راځي وبشر المؤمنین زیر ورک ایمان لرونکو له سورۃ البقرہ آیت 223 کې سورۃ یونس 87 کې سورۃ الصف 13 کې دا ترتیب سره کې دا فائدہ چې انسان قرآن مجید کو لوګي نو مخکې په ترتیب باندې رواني یو ځای نه بل ځای چې سړی وي نه کله روان دي کله رستو دي نو بعد خلق چې کوم دی خامخا روان دی رستو ځي راځي هغه زودیږي نه صحیح دی وایي نه تاسو زما کتابونه چې ګوره زه کوشش کوم چې آیتونه یو لاین باندې رواني چې بس مخکې ځي کله کله باعثونه اسباب مسباب راشي نو هغه لږ بیا موږ ترتیب نه وباسي
ورنه عمومي طور تاسو لباب وګورئ بالفرض یا قاموس الکتاب وګورئ نو په هغې به یو خاص طریقې باندې راځي هغه مخکې صورت مخکې او وروستو وروستو نو موږ ته به استادانو ویل چې تاسو قرآن نه ګوتې مه وباسئ که نه یعنې ستا ګوتې د قرآن مجید کې دننه وي نو چې ته اړی راړی داسې نه سړي ته بیا صفه هم یادوي په توک باندې هم چې سړی راواړي خلک یې فلان کې ډېر کمایي قرآن راواړي داسې او زر داسې کي په خپله دې ځای کې دی حافظان کوي داسې تاسو حفظ کړي کومو کسانو هغوی ته دا اندازوي په دې کې فایده د هغوی په دې سیس کې ښکلا هم ده پکې فایده هم پکې شته د پنځم دی منافقین بطور تبکیت څلورم خو تاسو ویل کفار پنځم منافقین بطور تبکیت اغیلم بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما اغیلم زیر ورکی دام تبکیت سورۃ النساء آیت 138 شپغم مومنان مہاجر و مجاہد سورۃ التوبہ آیت 20-21 الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون باقی صفات ذکر کرل آمنوا وهاجروا وجاهدوا دا نصوصی دا چې سړی یادوي نو بیا په دې پوهېږي چې که بالفرض دې صحابه کرامو کې ارتداد وی او دی کفر کولې نه الله به دا زیری نه ورکولی ځکه د الله علم هر چیز ته شامل دی هغه ته دا علم دی چې دا خلک رستو کافر کېږي نه نو دا رائے یا دا تصور یا دا عقیده چې صحابه مرتد شوي دا سراسر د قرآن خلاف ده دا فائز دی یبشرهم ربهم برحمت منه ورضوان وجنات لهم فیها نعیم مقیم دی دا پارا دائمی نعمتونه دي وم اولیاء اللہ ہر مومن دا اللہ دوست دی دیکھم دا خلق اصلاح کوي هغوی مونږ اولیاء نه یو وی مونږ یو اولیاء الله الحمدلله مونږ د الله اعدا نه یو د الله دشمنان نه یو ذلک بان الله مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لهم الله د ټولو مؤمنانو دوست دی او ټول مؤمنان د الله دوستان دي او دومره دا چې د ولایت درجې څوک زما او ستا غوندې ګنهګار مسلمانی بس اسلام دیرې ته داخل شوی دی کفر یې پرېښی دی په ادنا درجه کې دی نو څه لوی لوی علمائی فضلائی شیوخ الحدیث وي د قرآن مجید پیژندون کی فقهائی ناغا نسبتاً ډېر لوی خلق دی ډېر لوی اولیاء دي نو بیا چې لاړ شي نو څه به داسې چې هغه شب زندهداري مجاهدین به ډېر زکاتونه به ورکوي ډېر خیراتونه به کوي انفاق فی سبیل الله به ډېري د هغې د ولایت مرتبه د هغې نه هم ډېرې نو بره به دی تو بعض با تابعین راشي بعض او تبع تابعین راشي بعض به صحابه کرام وي صحابه نه اول لړ شي انبیاء علیهم السلام دا ټول اولیاء دي د نبی نه حواله تر عام انسان پورې هر سړی چې مؤمن دی هغه ولی الله دی دا نه وي یو سړی چې ما نن زمانه کې څوک ولی نه لیدل دی اصل کې ولی هغه چاته چې باغ جنډه ولاړی که د ولی معنی دوست وي د الله نو موږ د الله دوستان یو الحمدلله ټیک ډېر ناقص العمل به یو زمونږ به ډېر کمزورۍ ډېرې بد اخلاقۍ وي ډېر جرایم به وي زمونږ لیکن الله سره زمونږ دشمني نشته دی مونږ کافر نه یو یو د ولی کم تعارف چې شرح العقائد کې کړی هغه بیا وګورئ تاسو به کتاب ویلی چې الولی هو العارف بالله وصفاتی حسب ما یمکن ولی هغه چاته وي چې هغه الله پیژني پیژنګلوي باقي داغه اسماء صفات پیژني څومره چې انساني امکاناتو کې موجودي او هغه د دنیا نه یو طرف ته منحمک وي هغه په عباداتو کې او یو طرف ته د لذات او د شهواتو نه شرع القواعد عبارت ته هغه ولې عام شرع القواعد کوم چې درس نظامی کې ده پتہ نه لګي چې اوسه سو کوئی کنه وي پای کې یا بدل خلک رسینه خلق د ولی چې کم پیژنګلو کې هغه ډېر عجیب و غریب کوي یو سړی چې هغه الله پیژني د هغه صفات پیژني ودا ولی الله دی
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. قرآن خپل پیژنګلو گئی اولیاء هغه دي چې ایمان راوړل دي او هغه کې تقوا موجود ده. تقوا د شرک نه، ایمان هغه مخکې لیکلی کم منفي څیز چې دی رستو کړی، یعنی شرک به پرېږدي ایمان ته به راشي نو هغې به سړی متقي کېږي. چې سړی د شرک پرچار کوي هغه راس المتقین نه، هغه متقین نه څنګه راس الاتقیا شي. بدعات چې کوي یو سړی هغه راس الاتقیا نشي کېدی. لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ، د دې دپاره بشرا دا زیر دی په دنیا کې او په آخرت کې. سورۃ الحج آیت 34، سورۃ یونس آیت 62-64. اتم مخبتین، اخبات ویلی شي عاجزه کولو ته، مخبت عاجزی کوونکی. سورۃ الحج آیت 34 کې وبشر المخبتین، اخبات چې څوک کوي عاجزی کوونکی دي ناغي له زیر ورکا. اخبات عاجزی کول، د الله دربار کې خشوع او خضوع مظاهره کول، د الله احکام ته گردن نهاد کېدل، دې د ټول ته اخبات وي. رجوع کول الله او رسول ته پارسیس کې. نهم محسنین، احسان کوونکی. وبشر المحسنین، سورۃ الحج آیت 37. زیر ورکا نیک کار کوونکو ته، اردو کې دې د خلک نیکوکار وایي. نیکوکار نه ہے کہ دا نیک کار دا غلط استعمالی. نیک کام کرنے والے، نیک کار تدې چا اپوزیټ دا بس وایي بدوکار کا بدکار، دا غلط لفظ ہے. نیکوکار غلط ہے، نیک کار لیک وایم نیک کار، نیک کار او بدکار داسې الفاظ ډېر دي. زمونږ د چا چې ګیرئ نو خلک وي دا متشرع دی که نه. تاسو علما یې متشرع څه ته وایي؟ باشرع وایي، دا باشرع دی. متشرع هغه چې په شرع برابر نه ځان له څه شی جوړ کړی، تکلف سره ځان سره د شرع مطابق کړی. اهل علم دخلونه دا قسمه جملې ښې نه لګي، بدې لګي. ٹھیک ده، عام استعمال کیږي، مناسب نه. لسم هغه خلک چې هغې الله نه دی لیدلی ایمان پرې وړي او د الله نه یېرېږي. سورۃ یاسین آیت 11 کې انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، ستا انذار فایده ورکوي هغه چاته چې هغه اتباع کوي دا ذکر. تیارې څه مطلب؟ انذار خو رسول الله صلی الله علیه وسلم هر چاته ورکوي، لیکن دا هغې انذار فایده هغه چا ده چې اتبع الذکر، چې هغه الذکر پسې رواني، قرآن مجید پسې رواني. وخشی الرحمن بالغیب، او یریږي د رحمان نه بندې کې. بالغیب خو یادا معنی وکړه چې په زړه کې، یعنی یوازې د منافقین غوندې ایمان یې نه چې ظاهر کې او باطن کې نه. بالغیب خو به دا مطلب زړه کې دا مطلب چې ایمان خالص. یا بالغیب دا مطلب چې بندې کې د لیدلو نه بغیر الله باندې کامل یقین دی، د هغه په وجود باندې، د هغه د اسماء او د صفاتو باندې، د هغه د پکړ او دارنګې د عذاب او د جنت د دوزخ د بشارتونو نه واقف دی. د ته ویلی شي هغه څوک چې دی یریږي د رحمان نه بالغیب. فبشره بمغفرت و اجر کریم، دلا زیر ورکا د مغفرت او د اجر کریم. یولسم منیبین، هغه خلک چې هغه الله ته انابت کوي، رجوع کوي. سورۃ الزمر کې راځي زمر، میم زبر دی، زمر میم پیغ نشته دی. قرآن کې چې وایي نه څنګه وایي چې زمرا که زمورا، د میم زبر دی چې زمرا. سورۃ الزمر. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشرا فبشر عباد. دوا کوالٹیز دی پائے گئی. یو دا چې اجتناب د طاغوت نه کړی دی د هغې د بندګۍ نه، دویم دا چې انابت یې کړی دی الله ته، خو د هغې دپاره بشرا ده. فبشر عباد، نو زیر ورکوم دغه شان بندګان ته. اجتناب د طاغوت نه ضروري دی.
تابوت د عبادت نه، تاغوت د بندګۍ نه، تاغوتی نظام نه چې د انسان اجتناب نه وي نو دغه به عنابت الله نه وي. دا بنیادی خبره ده. تاغوتی اشیاء نه، تاغوتی نظام نه بغاوت ضروری ده. هغې سره دوستی، هغې سره اتفاق، هغې سره ملګرتیا کول جایز نه دی. او 12 توحید باندې چې څوک استقامت ښیي، توحید یې منلی دی. ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سورۃ حامیم السجدہ آیت 30. دا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون وتتنزل عليهم الملائکة دا یو وخت پورې خاص دی که اوس به خاص خو نه دی، دا به اوس هم وي. تو سورۃ الزمر آیت 17 اور سورۃ حامیم سجدہ آیت 30. دا یو درزن خلق دی 12 چې قرآن مجید کې هغې ته بشارت او بشارت ورکړی دی. دی کې دا 2 کسان هغه دي چې هغه کافر او منافق دي ته لرې گئے. دا خو مونږ دې لپاره وښولتا ده چې تا ته معلوم وي چې هغې دپاره بشر بشر ویلی دی، لیکن هغه اصل کې دی تبکیت. تو دغه 10 صفات باقی چې کم پاتې شو دا ځان کې پیدا کول پکار دی. یو سړی چې ځان د جنت مستحق کول غواړي نو کم سے کم دغه 10 کسانو کې دی یو کې حکم سے کم ورنه وځي کار بسمی. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار. د تجری من تحتها باندې خلک یو اعتراض کوي چې من تحتها دا مطلب چې دو ونو دلان دی. ونو دلان دی څه مطلب؟ یا من تحتها دا مطلب چې دا غې دلان دی نو انډرګراوند کې بالفرض یو نیر بهیږي یو دریاب بهیږي دی، اوس مزه نشته نه پټ خو ډېر سوزونه بهیږي. نو عام مفسرین وایي چې من تحت اشجارها دا غې د ونو دلان دی. خو خدا د آیت عام پرې دی، د هرې زمانې د هرې علاقې ثقافت ښکلا دا جدا جدا وي. قرآن چې کوم لفظ ویلی دا به خپل ځای پرې دی، خپل ځای باندې پرې دی. دغه مفهوم صحیح دی. زمونږ علاقه کې بېشک هغه باغ چې پای کې نیر بهیږي مونږ لا ډېر خوند راکوي، خو دا ضروري خو نه ده. د عربو ریګستان کې وته څنګه داسې باغ لګی، خامخا په یو څیز زور ما اچوه، دا یو تعویل دی. تعویل دا مطلب دی چې زمونږ علاقه کې دغه رجحان دی او دا مونږ وینو، لیکن داسې علاقې شته چې هلته دې تصور هم نشي کړی. نو قرآن چې څه وایي د هغې مقصد صرف دا دی چې دا باغ د بار اوبو ته محتاج نه دی، باغ ته د اوبو ډېر ضرورت دی. بل ځای کې هم قرآن مجید چې کوم وایي مثال ورکوي که نه هغه بربوتن اصابها وابل فطل، هلته هم په دې بنیاد ورکوي چې دغه باغ چې کوم دی دا د بهر اوبو ته محتاج نه دی. قرآن صرف دغه ویل غواړي. نور دا ښکلا خبره زمونږ یو تصور دی پکې. جنت د هغې تفصیلات، د هغې اقسام او هغه نمونه کوم چې حافظ ابن قیم رحمه الله ویلي وو د هغې ټولو تفصیل ما تېر درس کې کړی دی. هغه نمونه هغې لس خولی وو، ما یې دی کې یو کې لږ اختلاف ساتلی شي ځکه چې قرآن جنت دارالخلد نه دی ویلی. کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، کلما رزقوا ریز قاف عطاء الہی ته وایي، دا الله ورکړو ته وایي، ډوډۍ ته نه وایي. یو سړی دی هغه له الله علم ورکړی دی نو هغې ته هم وایي رزق پار به کړي، عزت یې ورکړی دی هغې ته هم رزق وایي. ته الله دین ته رزق ویلی شي. کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، هر کله چې ورکړی شي دی ته منها د دې جنتنا من ثمرتن، ثمره څه ته ویلی شي؟ آیا میوه معنی وکړو، غله معنی وکړو او که نه نعمت معنی وکړو؟ مفسرین دلته بې شمېره تاویلات کوي او د هغې وجه یې
لکه یو بني آدم دی هغه د بچپنې نه تر 80 کالو پورې چېرته ام نه دی لیدلی او تا هغه ته وایي چې جنت کې امونه وي نه وایي چې ام څه شی دا بحث چې جوړیږي یا اختلاف جوړیږي یو معنی کې یا مراد کې نو د هغې وجه دا وي چې هغه لفظ کې وسعت موجود وي د خلکو حالات هم جدا جدا دي دا زیر خو د هر هغه چا لپاره چې هغه مؤمن دی نو چې هغه یې پېژنیم که نه ثمره معنی چې مونږ میوه وکړو نو میوې بیا دوه قسمه دي ثمرات او فواکه کې فرق دی ثمرات لوندې دي فواکه وچ دي وچه میوه لونده میوه د دې وجه نه ښه تاویل په دې کې دا دی چې د ثمره معنی ته وکړه نعمت نو په دې نعمت کې ټول داخلي زه دا نه یم چې میوه معنی غلطه ده دا مطلب نه دی دا نه دی مطلب لیکن یو داسې لفظ چې هغه ټولو ته شامل شي هغه نعمت لفظ دی رزقاً به د هغې نه حال شي د خوړلو دپاره یعنی یو شی چې د خوراک دپاره ورکړی شي قالو هذا الذي رزقنا من قبل قرآن کلما ویلی دی نو پای باندې عام معنی چې کومه مشهور ده تاسو ته معلومه ده چې هر کله دی ته ورکړی شي د دې نه څه میوه د خوړلو دپاره نو دی به وایي چې دا هغه میوه ده کومه چې موږ له مخکې راکړی شوې وه او دا به دی ولې وایي واتو به متشابهه دا غي علت دی ورکولی بشي دیتا په دې جنت کې کوم انعامات چې وي هغه هم شکلي نو په دې کې څه حکمت دی چې ټول هم شکل لی بالفرض نو فایده څه شوی دی هغه دا چې حدیثو کې راځي ده چې ملائک به ورته وایي چې خوره خوره دا رنګ یې هغه دی خو خوند یې هغه نه دی نو مولا تعالی رحم الله بیان القرآن کې تاسو لري هغه بیا وګورئ هغه وایي دی کې بیا تلذذ لذت په دې کې مزه چې شی هماغه ښکاري لیکن خوند یې بدل دی او د انسان هغه حرص د خوراک چې کوم دی هغه ډېرېږي هلته به د خېټه ډکېږي نه که نه او نه هغه دنیایي خوراکونه دي هغه ځان له د هغې سړی تصور نه شي کولی دا خو الله زمونږ د پوهې دپاره د هغې څه نومونه اخیستي دي حدیث کې راځي رسول الله وسلم فرمایي چې ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر انسان په خوب کې هم نه لیدلی زمونږ د سمجھاولو دپاره دا خبرې کړلې دا اتو به متشابهه ورکولی بشي دیتا په دې جنت کې متشابهه نعمتونه هم شکل ټول به هم شکلی نو د دې وجه نه ادیب وایي چې هذا الذي رزقنا من قبل عام مفسرین دا معنی کوي دا غلط نه صحیح معنی او خدای چې د انسان قرآن مجید کې د قرآن مجید نقطې ولټوي باریکۍ ولټوي هغه باریکۍ ځان مه جوړوي مفسرینو تفاسیر ګوره کې راځي مخله امام قرطبی دلته کې معنی کړی دا هذا الذي اوعدنا به في الدنيا هذا الذي دا هغه چیز دی یعنی هر کله چې خوراک ورکړی شي دی وسوي هذا الذي دا هغه چیز دی وعدنا به چې مونږ سره د هغې لوس کړی شی و فی الدنیا په دنیا کې تفسیر قرطبي هغه عبدالرزاق مهدي والا نسخه چا سره د هغې لومبي جل کې 30 صفحه کې لیکلی دا ډېر ښه تاویل دی خو ځای یاد ساته سټیشن یاد ساته د دې سټیشن یاد ساتلو فایده به دا وي چې تا ته به څوک دا نه وي چې معنی یې د ځان نه وکړه دا نوم لرې کې د ځان نه کوم ځای چې معنی کړي هغه ځای ووایه ولیکه ځان سره چې دا فلان کې ځای کې دا معنی لیکلی ده د علم خودل یا علم نمایي دا خوند نه کوي چې سړی په نورو خلکو باندې خپل علمي دھاک ورکوي نه لیکن کمال نشته بنیادی کمال د انسان په تواضع کې دی یوسف علیه السلام تاسو لوستی دا هغه واقع هم لوستی ده هغه چې کله هغه ته تعبیر والا کسان راشي خوب والا او تعبیر وکړي نه ورته څه وایي هذا مما علمني ربي هذا مما علمني ربي زما کوشش دای چې د عالم نه رضان رک نشي دا تباہ شو ده کیس خیر نشته اوس
ځان روکېدل، تکبر کې راتلل، غرور کې راتلل، دا خبره نه ده. او دا راځي په دې باندې چې خلک د هرې نکتې او د هرې فایدې نسبت ځان ته کوي چې دا جی ما ویلی دي او دا ما دریافت کړی ده او دا زما ده. نه، دین د الله او د رسول له او دا د اسلافو د تشریحاتو پر رڼا کې زده کول پکار دي. او عجیبه دا چې موږ د بل نه خو دلیل مطالبه کوو. هر سړی بل ته وایي دلیل وښیه، اهل حدیث هم احناف ته وایي دلیل وښیه، احناف هم نور ته وایي دلیل وښیه. خپله لګیایي سهار نه تر ماښامه پورې په هېڅ خبره باندې حواله نشته دی. دا سوء ظن پیدا کوي، بدګماني پیدا کوي. چې کله مونږ دغه شانتي وکړو، امام قرطبي نوم ما واغس، حواله ورکړی شوه، د چا اختلاف وي، دا اختلاف ما سره نه دی، زما څه کار دی په دې. امام قرطبي سره اختلاف دی، دی پوه شه هغه پوه شه. په دې کې دا فایده ده چې سړی پردی جنګ خپل جنګ نه ګڼي. بیا که مونږ بې حوالې خبره کړي نو بیا پچموزه جوړېږي، بیا غلطه خبرې. دې جنجټ نه روځئ. ما چې کوم استاد زما تربیت کړی محمد حسین نیلوی رحمه الله، نو د هغه طریقه دا وه چې مونږ ته مسله کله کله تعلیم الاسلام نه هوله. مونږ خلک تعلیم الاسلام نه پېژني څه شی دی. د شرک څه مسله ده، ما ته تعلیم الاسلام څلورمه حصه کې شته. ما ورته ما ویلی بچپنه کې، هغې راته یاد دی، بل ځای کې راته تاسو لړ شئ وګورئ. سوال هغه کړی شرک کی کچھ قسمیں تو بتاؤ. تاسو هسې جنګونه کوئ، هغه کتاب راوباسئ، هغه صفحه شعر کې خلکو سره بیخي به بېغمه شي. هغې کې هغه څیزونه لګي چې د خلک شرک نه وایي. پردی غم خلک په سر نه الي. متقدمینو اسلافو زموږ دا ټول مسایل حل کړي دي. دومره کوشش وکړئ چې تاسو د هغې کتاب ته ځان ورسوئ او د هغې کتاب حواله ورکړئ. لانجه نه بېغمه شي. بس ما ځان نه دی ویلي، ما چې کوم ځای نه ویلي دغه د هغې سټیشن ده. دا امام قرطبي رحمه الله معنی کړې ده. او د یو دویمه معنی هغه تفسیر روح المانی کې کړې ده. هغه ډېره مزېدار ده، خو په هغې باندې لږ د تصوف چاپ دی. فرق نه ورځېږي، تصوف څه کفر خو نه دی. معنی یې ښه کړې ده، صحیح معنی ده او ده کړې ده. هغه وایي د روح المانی دا نسخه دا ډېره بهترین نسخه ده. ګرانه ده، لږه 13 جلده کې ده، خو ډېره بهترین ده. او دې کې کمال دا دی چې په دې کې تقریبا د هر قول، د هر حدیث، د هرې حوالې تخریج کړی ده. دا ترکو کې ترکیان دي، راټول علما اتراک دي، چاپ شوی دا بیروت کې ده. خو ډېره بهترین نسخه ده. تاسو که اخلی نو دا نسخه والی بله نسخه م اخلی. داسې هم کېدی چې زړی د سره چا باندې خرڅه کوي، بل چا باندې څه نورې پیسې ور باندې راشي، خو دا به تاسو ته لاره لنډه کړي. ډېر داسې څیزونه چې د هغې د حوالې پته نه لګي، لیکن دې محققینو هغه حواله دریافت کړي او لیکلي هغه. اوس راته نه دی یاده، ما ډېره مخکې اخیستې ده او ما ته پیسې نه یاد چې ولیکم چېرته اوس لومبی ځل بیا وګورو که په ما لیکلي نه بیا ورته ووایم چې په دوه شوی ده. اکثر عمومي طور زه لیکم، خو کله کله ونه لیکم. دې دلته کې 53 صفحه کې لیکي، د آیت کریمه لاندې او من باب الاشارات کې نه لیکي بلکې عام تفسیر کې لیکي. وفي الآیت محمل آخر یمیل الیه القلب. د آیت یو بل محمل هم شته دی، یعنې یو بل تفسیر هم شته، زړه هغې ته مایل کېږي زما. یعنې یو تفسیر دی، دا ذوقي تفسیر دی. بأن یکون ما رزقوه قبله هو الطاعات والمعارف. دی له څه ورکړي شو په دنیا کې؟ د الله د فرمان بردارۍ توفیق او خپل معرفت الهی. هذا الذي دا بدله ده د هغې عمل رزقنا چې موږ لا د هغې توفیق راکړی شوی فی الدنیا، په دنیا کې. رزق عطا الهي ته وایي. نو یو سړی که فرمان بردار دی نو ستا به خیال دی په خپله دی که توفیق الهي ته محتاج دی. ځکه مایل دا معنی ډېره بهترین معنی ده. وفي الآیت محمل آخر یمیل الیه القلب
بأن يكون ما رزقوه قبل هو الطاعات والمعارف التي يستلذها أصحاب الفطرة والعقول السليمة. اصحاب فطرت او عقل سلیم والا هغوی د دې نه ډېرې فایدې اخلي او ډېرې مزې اخلي. نو بیا وَأُتُوا بِهِ متشابها معنی وصحیح وَأُتُوا بِهِ متشابها معنی دے کوي وَهَذَا جَزَاءٌ مُشَابِهٌ لَهَا فِيمَا ذُكِرَ مِنَ اللَّذَّةِ. څنګه چې دنیا کې د یو سړي په طاعاتو کې لذت محسوسو نو آخرت کې به هغه په نعمتونو کې هم لذت محسوسوي. هذا الذي دا بدلرا دا غ عمل رزقنا چې مونږ له وفقنا په معنا وشي چې مونږ له توفیق را کړی شو من قبلو په دنیا کې وَأُتُوا بِهِ او دی لبا روړې شي په دې کې ورکولی بشي دیتا په جنت کې متشابهه جزا د دې د عمل پشان. نو که دا عمل کې اخلاص موجود ہو نو دلته کې واغسیز ډیر وي. که عمل کې اخلاص نو پنیت کې اخلاص نو دلته کې معاملہ خراب وي. اگر چې په دې باندې صاحب د روح المانی سے دلیل نه پیش کړي لیکن د عربی چوکاټ کې دا دن نه رخ بیشک دا تفسیر ده عقلی تفسیر عقلی ده یعنی تفسیر بالماثور نه رخ لیکن کم چې تفسیر بالرائے او تفسیر عقلی وي دا کم فقها چې استدلالات کوي د قرآن نه دا تفسیر بالرائے ده کنه. خلق ہر تفسیر بالرائے تو کفر ہوئی. ہر تفسیر بالرائے گناہ نہیں. هغه تفسیر بالرائے گناہی چې یو سړي او باطل عقیده جوړ کړی دا او د هغې لپاره کینچاتانی کې او آیتونو کې تعویل کوي هغه تفسیر بالرائے المذموم ده. دلته کې دا تفسیر بالرائے ده تفسیر عقلی ده بیشک لیکن دارے تفسیر بالرائے المحمود. تفسیر بالرائے المحمود دارے چې هغه لفظ کې دومره زور وي چې هغه معنی برداشت کوي. نو د عربیت کې چې دنه مونږ اوسېږو د دې دا معنی عربیت لحاظ سره غلطه نه ده. نو دې وجه نه که سړی دا وکړي نو څه غلطه به نه وي ګناهګاري کې به نه. او اسټیشن ادا کرے تفسیر روح المانی دے کتاب کے 53 صفحه ده. او دا د مخکې نه تو ګوره یو سړی چې یو ځای ته لاړ شي استادانو به زمونږ ویل خدا قول اصل کې امام راضي دی. یو ځای ته چې لاړ شي نو اول هغه ته د ځای ضرورت دی بل کلي ته لاړ شي نو د شپې غم یې ګڼې شپه به کوم ځای کوم. آخرت ته چې سړی لاړ شي هغه ته هم غم وي چې چېرته به ځم. الله وي جناتو ته به دی بوځ. نو بیا که جنت کی بالفرض سړی نو دویم کار صحیح خوراک کاږي سړی چې سامان کی نو بیا هوټل ګوري چې کوم خوا وزم راځم لیټرین به کوم ځای بازار به کوم ځای خوراک کاک ځای به کوم ځای ملاوي. نو الله وي دغه انتظام ما کړی ارزاق دي زما طرف. نو بیا چې سړي ته ډېر ښه خوراکي ډېر ښه څکاکي بالفرض خدای یوازې و تنهایی خو ځان له یو دوزخ دی. تنهایی ځان له لویه بلا ده. او حدیثو کې هم راځي چې تنهایی سړی اختیار کی او متقینی نه خو د شیطان مسرور شي. نو الله مرګرتیا کې ورګی لهم فیها ازواج مطهره دا چې وضاحتو کې ته ازواج مطهره وپېژنې نو چې بیا کور د مشتره خوراک کا کمشته مزیدار مکیف مرګر هم ښه دی لیکن پتہ نه لګي دا پردیش کور د نیمه شپې د نیمه روزي دا وسنګ چلی نو قرآن وی هم فیها خالدون. یعنی دا انسانی مزاج مطابق الله موږ له چې کوم دی یو بشارت را کړی دی ولهم فیها ازواج مطهره او دی د پارا پدې کې ازواجن. امام سہیلی ډېر لوی عالم دی خو افسوس چې دا ټول کتابونه نه ملاویږي. امام سہیلی ډېر لوی عالم دی خو دا ټول کتابونه ملاویږي نه. دا یو عام کتاب چې ملاویږي هغه ته تعریف والاعلام وایي. ملاویږي شته موږ سره یو ځل کې ایک د قرآن مجید مبهمات لیکلي دي. مبهمات معنی هغه اسما
کاغه د انسانان وي او کاغه د موازی وي چې د هغې وضاحت نه کېږي نو د هغې نه هغه کار کړی دی پای باندې ډېر ښه کار دی او په هغې کې هغه زبردست حواله ده کوم چې زمونږ استادان ذکر کوي مونږه معلومه کړه چې هغه اصل کې برهان لیکلی ده او برهان لیکلی د سهیلي حوالې سره چې کله قرآن مجید د سیده مریم ذکر کوي د هغې باره کې وایي والتي احسنت فرجها او دغلته کې خلک اعتراض کوي چې قرآن مجید ګوره د ولیې ذکر کوي او د هغې د فرج ذکر کوي اردو کې مولانا تانوی رحمہ اللہ د فرج معنی کړی د ناموس وہ جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی خو خدای چې کله متقدمین سره لږ نور مخکې لاړ شي که نه دال برهان کې معنی لیکلي د دامن هغه ښځه چې هغې خپله لمنه پاک ساتلی نو برهان کې هم دغه مفسرین چې کوم دي هغې هم ځای ښیي امام بدرالدین محمد بن بہادر زرکشی هغه ځای خولی چې قال السهیلی خو د سهیلي کتابونه نو بیا زما را کشر ورور ډاکټر معراج د پی ایچ ډي چې کوله د قاهرې ده ته نو ما سره رابطه وکړه نو ما ورته دا کتاب لیکو دا پیدا کړه چېرته وګوره نه خو هغه پیدا کړه بیا چې واپس راته نو ما له راکړه ما سره د لاس نسخه ده وړوکی کتاب دی دومره اوس پتہ نه چې ملاویږي که نه ملاویږي پی ډي ایف کې ملاویږي ځان له پیدا کړي ورکوټې کتاب دی په مشکل دغه 200-250 روپے قیمت میں خو د قرآن ډېر مشکلات پکې حل کړي الاعلام فی تفسیر ما ابهم فی القرآن من الاعلام هغه اعلام اشخاص چې د هغې نومونه قرآن مجید کې مبهم دي هغه وضاحت یې کړي نو پای کې دا خبره لیکي دا چې یا خیال ساتره جاهلانو غوندې ګمانو نه کې هغه وی ګوره نفخ د الله د طرف نه ده او بیا نفخ کوي روح القدس او کوي هم هغه چاته چې هغه الله پاک ساتلی ده نو ستا په خیال قرآن به د هغې د فرج ذکر کوي هغه وی د دې ګمان نه ځان ساته ډېر د علم خبره یې کړې ده هغه وی فرج القمیص 4 د قمیص 4 فرج وي نو یو اعلی دی غاړه بل اسفل دی لمنې والکمین او لستونی نو والتي احسنت فرجها نه مراد دا څلور واړه دي چې هغې دا څلور واړه پټ ساتي لکه پښتو کوي د فلان کی صادر یا د فلان کی پلو هم چا نه لیدلی نو دا کمال د امام سهیلي دی کتابونه نه ملاوي کاش چې ټول ملاوي دی ټول نه ملاویږي دا تاتاریانو ظالمانو ډېر کتابونه سوځولي زمونږ نه پای کې دغه کتابونه هم دي دا کار ډېر د کار کتاب دی کاش الله چا توفیق ورکړي چا بېږي نعمت دی د الله ډېر لوی نعمت دی دا کتاب تاسو کو ګورئ دا قرآن فهمي ګورئ نو د حافظ ابن قیم رحم الله بدایع الفوائد کوم چې 4 جلد دی د هغې صفحه به داسې نه چې پای کې د هغه شپږ اته ځله نوم نه راغلی قال سهیلي کذا قال سهیلي کذا الروض العنف د هغه چې کوم کتاب دی د سیرت ابن هشام شرح ده هم ملاویږي شپږ اته جلده کې الروض چې ورته وایي مولانا تانوی رحمه الله بعضې کتابونو کې لیکي قال فی الروض د خلک وایي روض څه شی دی الروض العنف نشر الطیب که چا سره د مولانا تانوی د هغې نه هغه څه نقطې لیکي هغه د دې سړي د امام سهیلي نو دا کومه نقطه چې زه وایم نو دا نقطه مثل کې حافظ ابن قیم لیکلی ده د امام سهیلي حوالې سره اوس د هغه کوم کتاب کې ده کتابونه مفقود دي اوس نشته کتاب یا شاید روزي څه زمانه پس نو د ابن قیم رحمه الله دا کتاب درته درود او سلام ته ډېر متوجه شیخ حق پرستو کې یو نقصان دا هم دی چې دی درود و سلام ته بالکل شاګرد ده ذکر اذکار نه کوي او د ناکامۍ یو سبب دغه هم ده یو سړی چې هغه خپل میشن مخکې چلول غواړي هغه له خپل رب سره خپله مضبوطه رابطه پکار ده د ګناه باوجود هم دا نه چې سړی شرمېږي زه ګناهګار یم الله
غفور الرحیم دی، هغه تواب دی، هغه د هر چا توبه قبلوي، چې د کافر توبه قبلوي د مسلمان هم قبلوي. او دغه پهلو زمونږ د ملګرو لږ نه بلکې ډېر کمزور دی. هغه حدیث دي ته یاد کړه چې صحابي تپوس کوي یا رسول الله زه غواړم دا چې زه د شپې درېیمه حصه تا باندې درود وایم، نور څه نه کوم، آی ټیک که دې نه سیوا کوې نو هم خیر ده. هغه ویل زه غواړم چې نیمه شپه ووایم اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم اخره پورې. هغه وی دې نه هم ډېر غواړم نیمګړې پورې، هغه وی دې نه هم ډېر ولی شي استغفر. هغه وی که زه ټوله شپه وکړم، هغه وی پابندي نشته. کم خلک چې په حدیث نه پوهېږي نو هغه څه وایي چې قیام اللیل یې ختم کو. دې ته قیام اللیل ختمول نه وایي، دې ته درود دی د صلات فضیلت وایي. او دې کې ترغیب دی. ترغیب دا مطلب دی چې که نور څه سړی نشي کولی نو کم سے کم درود خو دې ووایي که نه. سار سړی پاسي لس ته یا اته منټې او 10 نشو کولی، دا لس اته منټه درود ووایه د الله بنده، دا ډېر کمی دی. دا کتاب دی لیکلی په دغې مسله دی. خلک خو صرف دی کې دا وایي چې رسول الله صلی وسلم د قبر خوا کم درود ویلی شي نه هغه اوري جلا افهام حوالې سره د لیکلي دي. کم خلک چې دا اورېدو نه دي قایل، نه هغوی به څه وایي دا کتاب د هغه نه دی، نه ګپې شپې مه لګوئ. کله وایي دا د بدعتي د ابن تیمیه شاګرد چې نه و داسې لیکي. دې څیزونو ته ضرورت نشته. زه به انشاءالله تا ته یو حواله ښیم خپل ځای کې، د مولانا عبدالحمید خان سواتي حواله به تا ته ښیم د معلم العرفان حوالې سره. نو تا ته به دې د آپس تضاد معلوم شي چې دا خلک څه چل کوي. اوس درته نه ښیم، کله ځای راشي بیا ورته وښیم. دا کتاب دی لیکلی دی جلاء الافهام فی فضل الصلاة والسلام علی خیر الانام صلی الله علیه وسلم. دی لیکلی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د درود فضائل دی بدېږي. اوس که شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمه الله کتاب کې غلط روایتونه شته نو پای کې صحیح نشته، پای کې صحیح نشته. او چې یو کتاب کې ضعیف روایت ته نو آیا هغه پرېښودی شي، د هغې اصلاح وکړئ که نه. سنن ابن ماجه له بیا ګوتې مه وړئ، پرې کې موضوعي روایتونه نه. سنن ابن ماجه کې موضوعي روایتونه دي، په سنن ترمذي کې موضوعي روایتونه دي. دا خامخا یو ذهن جوړ کړی شوی دی چې یار جي دا چل دی، دا هېڅ چل نه دی. دا جمع او تدوین کې دا غلطۍ کېږي د خلکو نه. د هغې غلطي دا ده چې هغې له که څوک اوس اصلاح کوي نه هغې یې نه پرېږدي. لیکن د هغې د وجې ټول کتاب ته سپک کتل دا مناسب نه دی. دلته یو سړی راغلی او دشمني وه د هغه د جماعت سره. ما ته یې په دې کتاب یې تنقید وکړه نو مې په کتاب څه تنقید وکړه، صحیح صحیح دی، غلط غلط. ویلې کې صحیح مشته نه مې دی که د صحیحین او حدیث ته که لټول موضوع دی. دا دشمنی رویه ده. خلک دشمنی رویه چا سره نه ساتي. دشمنی رویه نادرسته. کوم شی چې غلط دی هغه په همدردۍ سره پوهېږه چې دې سیز کې دا مسله ده، مه بیانوه. او دلته کې ما بار بار ویلي ستاسو مخکې دې سیری کې یو ملګری دی زموږ، ما هغه یو ځل قرآن ویلی ډېر لږې ویلی، خو پوهې چې یاره دا سړی د همدردي د مونږ سره نه خپل کتاب راوړه ما ته چې کوم دی کې غلط یې ته نښې وکړه. زمونږ پخوانی وخت اوزګار بس کې ناستم ورته کتاب مې اخره پوره وکړو چې کوم پکې کمزوري یې ته مې نښې وکړه. چې کوم خوازي هغه خپل کتاب ورسره او چې کوم ته ما نښه کړې هغې نه تعلیم نه کوي. نو د اصلاح دا طریقه ښه ده او که نه دا طریقه یې ښه چې ته یې د سر نه کتاب لرې کړې. دې سره لږه غوندې روش نرم کړی ځکه په هغې محنت شوی دی. هغه جومات ته راغلی دي په جومات نه ته راویمه ښه دا ده چې مونږ د هغې اصلاح وکړو، دښمني نه وي. مسلمان چې کوي کاش چې مونږ دې ته وکتلی. مونږ خو ډېر وایو چې نوح علیه السلام څومره پاتې شوی په خپل قوم کې، 900 کاله. څومره کسان مسلمانان شوي 900 په 100 کاله کې مې یو نه مسلمان شو. د انبیاء او ذهن یا د مبلغین او د داعیان او ذهن او زړه دغه شان دي. داسې نه دا کم چې زمونږ دي خلک اور ګرځوي.
دا څوک نه وایي چې ته مسله مه کوه، کم سے کم د انبیاء او مشن چې دی هغه ته مخکې کړه نه، په صحیح طریقه باندې مخکې کړه، په درست طریقه باندې مخکې کیسې خو ډېرې کوو مونږ خلکو ته. علي رضی الله عنه باره کې پته نه لګي صحیح ده که غلط، چې یو غذا کې یو یهودي راګیر که لاندې راول هغه بیا په مخ وتوږل، نو تاسو وایئ چې څه چلو شو؟ وي پاسېد دی. ولې پاسېدو؟ نو وایي چې جواب هغه دا وکړه چې تر اوسه ما غورځولې الله دپاره یې، خو تا ما باندې توکاڼې وتوږله. نو خبره الټه شوه ځکه ما پرېښودې. دا د حق پرچار کوونکي ته څه ووایې بیا تماشه کوه، ته کې عفو درګذر نشته. دا کیسې ایسې مه کوئ که نه، کیسې ایسې مه کوئ. په کار دا دی چې تاسو دا څیزونه مخې ته کېږدئ. دا قوم که پوهېدل دي کې خپل مقام پیدا کړي، دی چې څه کار کوي بیچارهګان هغه دي ته دین ښکاري. علما به زدیان وي شک، لیکن کم چې عوام دي نو عوام بیچارهګان هغې ته هغه شی دین ښکاري. ته ځان هغه ته دومره نږدې کا چې هغه ته ثابت شي چې هغه ته د هغه خیرخواهي او دا شی دین نه دی، نو ته بیا ګوره وستانه سیوا کې لګي. دا نن چې معراج کتابخانې والا خلک وي حدیث دی که نه، دا خو تبلیغیانو د هغې ځای نه دغه ځای ته تلل، اوس هېڅ نه مني. نرمه رویه خپله کوئ، دا څیز غلط دی، دا ناجایز دی، نادرست طریقې مه کوئ. یو سړی چې خپل ملګری نه معاف کوي نه بل څوک معاف کړي. قرآن مجید ډېر وایي، زما له په دې ډېر افسوس رایي، سترګو نه مې تنهایۍ کې اوښکې هم بهیږي چې فاعف عنهم واغفر لهم واستغفر لهم وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله. زموږ خپل ملګري سره دغه رویه وي، دا رویه نه دا نادرست رویه ده. په بار کې سستی ته مه دی، دین کې سستی مه کوئ. ستاسو لهجه یې نرمئ. صرف دغه ویل غواړم. انبیاء په کومه طریقه باندې دین رسول یې په هغه طریقه وکړئ. صلات و سلام له ډېر زور ورکړئ، خلق په دې عادت کړئ او خلقو ته وښایئ چې دا کم تاسو حلقې جوړوئ د ذکر دا بدعات دي، دا مه کوئ. اوس حق پرستو هم شروع کړي، دیوبندیان هم شروع کړي، حلقات ذکر کوي. دیوبند کې کوم مفتی نن سبا هغه ته بدعت ویلي چې تا پیدا کړه، یوټیوب باندې هغه کلپ شته دی، پیدا کړه دې خلکو ته وښایه. په دې علاقو کې ګڼ خلک دی، نقشبندیان او پلان او پلان، هغې دا حلقې د ذکر کوي، دا بدعت دی. د دې چې کوم بنیادي دلیل دی نه هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد ته راغی نو هلته 2 حلقې وې، هغې نه استدلال کوي. هغې کې دا چلو داسې چې تاسو کوئ لفظ ته خو مه ګوره که حلقې وې، یو حلقه د ذکر وه، یو حلقه چې کوم دی د تعلیم وه. ذکر دا مطلب چې ذکر بالجار کوي، ذکر دا مطلب چې قرآن وایي، څه حدیث وایي، یو صحیح بل څه. د عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ حدیث سره وسه کوي کوم چې دارمي لیکلی دی، او هغه حدیث په شامي کې هم لیکلی دی چې هغه کوفه کې څه خلک ولیده چې هغې دغه شان جومات کې ناست و، حلقه د ذکر وه. مشر به وویل دا دومره ځله ووایه، نور به هغه امر وویښ. دا چې راغی نو ورته څه ویل؟ قد جئتم ببدعة ظلما، د تیارو نه ډک بدعت تاسو پیدا کړل. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیزار لا جوړ شوی نه دی، د هغه جامې لا شلیدلې نه دي. وهذه آنیة لم تکسر، د هغه لوښي لا مات شوي نه دي، او د هغې باوجود تاسو بدعات شروع کړل، خلک یې په کاڼو وویشتل، تر دې جومات نه خواره کړل. دا حدیث شامي کې هم لیکلی، لیکن دی له الله دومره توفیق نه ورکړي چې هلته نه راوباسي ده، ځکه دې کې د خلقو کې هم دغه څیزونه مشهور دي. دا د ابوزید اولاد د ابوزید سروجي پوه شو د ضعف وجه سره هغې ته وایه تاسو په ضعیف نه په موضوعي روایتونو باندې عقیدې ثابت وایه. او موږ سره تایید موجود دی د قرآن سره، قرآن تایید کې موږ وایو. قرآن قاعده پیش کړې ده واذکر ربک فی نفسک، که دا ضعیف همي نو څه مسله نشته. موږ په دې مسله نه جوړو ده. قرآن د ذکر بالجار د امام ابو حنیفه څه قول دی، قرآن هم پاتې شو، حدیث هم پاتې شول. یا ایها الناس اربیوا علی انفسکم انکم لا تدرون اسم ولا غایب، ټول پاتې شو. بس دا یو بګې ضعیف دی، دغه نور خو ضعیف نه دی. سوال لري چې دا حدیث ضعیف دی
نو دا خبره خلک موږ نه زده کوي چې موږ خلکو ته ښیو چې مسله په ضعیف حدیث نه ثابتېږي خو موږ په حدیث ضعیف نه ثابتوو اصول زموږ قرآن او حدیث کې نو بار کې دا کتاب چې کوم دی بل قرآن مجید اصل لوستو ته چې کوم دی هم ترغیب ورکړي چې قرآن ناظرې باندې خلک شروع کړي وایي دی ترجمه دی کوي لیکن ناظره باندې دروازه یو رکوع دو رکوع کم سے کم یو ربع تاري وایي روزانه په دې بیات واخلې د خلکو نه چې قرآن لوستل شروع شي دا اکثر داسې خلک دی چې ترجمه کوي ناظره نه ورسي بیا به خلک خاندي دې جنجټ نه روزه او دا د لیکلې په دغه مسله باندې خدای کې دی لیکي 258 259 2 صفحاتو کې قد وقع فی القرآن الاخبار عن اهل الايمان بلفظ الزوج مفردا و جمعا قرآن مجید کې که مفرد وی او که جمعي حکم خلق چې هغه مؤمنان دي سړي دي او ښځې دي او د هغې په منځ کې تزویج شته دی نکاح شته دی نو قرآن هغې ته زوج وایي یعنی د زوجیت لپاره بنیادی طور ضرورت څه شي دی د عقیدې او د عمل د هم آهنګ او د هغې لپاره د مثال پیش کړی دی چې النبي اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبیانو لپاره قرآن نساء نه وایي حکم دی چې وي یا نساء النبي لستن کاحد من النساء هغه د احد من النساء د وجې یا نساء النبي وایي ورنہ عمومی طور قرآن هغې ته چې آواز کوي ناغه دغه شان دي ازواج النبی دارنګې یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک او دی وایي چې والاخبار عن اهل الشرک بلفظ المرأة چې کله شرک والی نو قرآن هغې ته د مرئې ذکر کوي لکه تبت یدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سيصلى نارا ذات لهب وامراته حمالة الحطب ابو لهب او داغه ښځه دا دواړه مشرکان دي ځکه قرآن مجید دلته کې امرأه لفظ ویل دی نبی وی قال الله تعالی ضرب الله مثلا للذین كفروا امرأة نوح و امرأة لوط لوط او نوح دواړه انبیا دي لیکن داغي ښځې کافر دي ځکه ورته امرأه وایي فرعون کافر دے ښځې مسلمان ده لیکن التم قرآن مجید امرأه استعمالی وضرب الله مثل الذین آمنوا امرأة فرعون وقال فی حق آدم اسکن انت وزوجک الجنہ آدم علیہ السلام ته څه ویلي دي زوجه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي انا احللنا لك ازواجک نبی وایي قال فی حق المؤمنین ولهم فیها ازواج مطهره ازواج معنی به څه کوي زمون خلک یې معنا وکړي ښځې نو بیا اعتراض وکړي خلک چې جي بس قرآن هم بل کار نشته و ښځې ورکړي د ښځو دپاره څه نه دی ویلي چې ښځې به کوم ښځې نو دا ناپوهتیا ده د اصل عربیت نه جوړه یې معنا وکړه د نارینه دپاره جوړه یې ښځه ده او د ښځې دپاره جوړه یې نارینه ده هر هغه چیز چې یو د بل نه بغیر کار نه کوي نو هغې ته وایي زوج فقالت طائفه منهم السهیلي وغیره سهیلي نوم یې واغست امام سهیلي نور ویلي دي چې انما لم يقل في حق هؤلاء الازواج لانهن لسن بازواج لرجالهم في الاخره آسیه و د فرعون ښځه نه وي ځکه ورته امرأة فرعون ویلي دي آخرت کې به د هغه نه وي دارنګه د نوح علیہ السلام او د لوط علیہ السلام ښځې به جنت کې نه یغي سره دیو جن قرآن هغې ته امرأه ویلي ولأن التزویج حلیة شرعیه وهو من امر الدین تزویج جوړی کېدل دا هغې جوړی کېږي چې دواړه فریقه چې کوم دی هغه د یو عقیدې مالکان وي چې عقیده د دواړو یو بل نه جدایي نو هغې ته تزویج نشي ویلی ځکه دا حلیه شرعیه ده فجرد الکافر منه کما جرد منها امرأة نوح و امرأة لوط ثم عرض سهیلی علی نفسه قول زکری سوال راځي سهیلی بیا په خپل ځان یو اعتراض وارد کړی دی هغه دا چې کانت امرأتي عاقر د زکریا ښځه خو مسلمانه ده
ولې هلته امراتی وي. وقوله تعالی عن ابراهیم فاقبلت امراته فی سره، د ابراهیم علیه السلام ښځې ته هم امرا وي، حال خو مسلمان ده. اصل دا چې دلته قرآن زوج ویلی وی نامناسب نه و، ځکه زوج مشترک دی او دا موقع چې کوم دا د حمل او د ولادت، او د حمل او د ولادت په مقام کې د اشتباه د ختمولو دپاره الله رب العزت زوج نه استعمالي، امرا استعمالي. دا څومره ډونګې خبره گئی. او تاسو وایئ دا فلان کی نکته را، فلان کی نکته را، دا سهیلي نکته را. دا امام سهیلی بیان کړی ده. واجابا بأن ذکر المرأة الیق فی هذه المواضع لأنه فی سیاق ذکر الحمل والولادة، دا سیاق د حمل او د ولادت دی. فذکر المرأة اولی به لأن الصفة التي هي الأنوثة هي المقتضية للحمل والوضع لا من حيث كانت زوجا. زوج لفظ کې دا نشته دی. موږ ته استاد محترم ویل دی چې دام راځي چې دا چا نه پیدا کېږي، دنه پیدا کېږي که دې نه پیدا کېږي. دا اشتباه ختمولو دپاره، یعنی میل نه پیدا کېږي که فیمیل نه پیدا کېږي. او دا اشتباه ختمولو دپاره قرآن مجید خود فصاحت بلاغت پیک باندې دی، انتها باندې دی. هغه څه اعتراض په ځان نه پرېږدي. بیا د هغې لږ تردید کړی دی. دی وایي چې قلت لو قیله، که داسې وویلی شي که نه چې ان السر فی ذکر المؤمنین و نسائهم بلفظ الازواج ان هذا اللفظ مشعر بالمشاکلة والمجانسة والاقتران كما هو المفهوم من لفظه، فإن الزوجين هما الشيئان المتشابهان المتشاكلان المتساويان، ومنه قوله واحشر الذين ظلموا وازواجهم. دوباره کې ازواج معنی موږ سره څه شوه؟ جوړه. دا ازواج استعمال سره قرآن کې نو دا اوس نشي کېدی. ولهم فيها ازواج، دا بل هفته ته کو آیت و ختم کو نو نه بار کې نن نه کی هر کله چې بیا کېدو نو بیا ویو خو دا آیت بعض احادیث تر هم دا دغه تحقیق نشته، دا ان شاء الله وضاحت کوم بل درس کې. ولهم فيها ازواج، د زوج استعمالات بو خیم تاسو چې قرآن کې په کوم مانو دي، ځکه چې بعض غیر مسلم انګریزي والا قرآن مجیدونه چې تاسو وګورئ او بعض هندوان یې اعتراض کړی دی. هغه دا چې قرآن مجید فرمایي چې احشر الذین ظلموا وازواجهم، جمع کې جهنم ته کسان چې ظلم یې کړی او د هغې ښځې، ازواج معنی ښځې کړي دي، ان کی جورویں، جورو دا که نه، جورو معنی بیوی ایوڑا جورو ہوئی، ان کی جورویں داغی خزے. نبی پا آگے سوال کرے کہ خزے مسلمان ہی نوم قرآن اگر چرتا بوزی جہنم تا بوزی. دغلتے کہ دا ازواج مانا دغنا ضروری پدے رہا کہ دا زوج استعمال قرآن کے کم زے کی گی اور پکا مانے کی گی. دغلتے کہ زوج مانا پیر بیان دی. ولهم فيها ازواج، دیدہ پارا پدے کے جوڑے بھئی مطہرہ، تطہیر پاک والے. نو پاک والے والے د مخ نہیں کنا، تو یو بنی آدم مخ پاک دے نور مشرک دے، مطلب آسر خبر ہوگی. تطہیر دا ہر قسم دناست نا، دا ہر گن نا بچ کول، خواہ کاغذ ظاہری دناست وی، خواہ کاغذ منسیز وی، خواہ کاغذ حیض وی، کاغذ نفاس وی، کاغذ تولد دا اولاد وی، کاغذ بد اخلاقی، کاغذ نافرمانی، کاغذ شرک وی، او کاغذ بدعت وی، او کاغذ مخ یا دا نور سیز خراب والی. دا اس بنی گل دے گی کہ سڑے دس پوگ میں پشان خز گوری کھا دا جنت کے ملاوے گی، دنیا کے نہیں ملاوے گی. دا سی دلتا کہ وہ حدیث کرا دی وہ برداشت کا ہے تو دنیا خزے وہ برداشت کا ہے کہ بالفرض 80% دا ٹک دا نہ 20% وہ پائے کہ دا سے برائی بھی چاہے وطا خف گئی. دا مطلب ہم دا حدیث کا مطلب وہ گزارا کہ مرد سے کم دے دیر اخپل مردانگی اخی وحل ہونا پا برداشت. لا تدربو اما اللہ، دا اللہ وینز مو ہے، لا تدربو اما اللہ. ایو دے پیغور مور کردے دروازے اٹھا کہ نا خواہ ماسن ورد بیا محتاج ہیں خبر اخونا دا
دا فیشن نه دی جوړول پکار، اخلاق او تعلیم او تربیت ځان له مسله ده. ولهم فی ازواج مطهره، د زوج معنی به ان شاء الله وکړو مطهرتن پاک صافخ، پاک کړي شوی جوړه به پاکی کا میلو کی فیمیل وي. پښتنو دا معاشره کې دا مسله شته چې کروانه خزو کې ناغه عیب ګڼل شي، خو که سړی روانه وکي نه عیب نه ګڼل کېږي. ته دې وایي تاسو وګورئ اکثر قتلې کې زنانه بجدي مشي قتل مشي، ولې خلک وایي دا زمونږ د ننګ خلاف ده. دا کم سړي چې دا کار کړی دی هغه د ننګ خلاف نه دی، او دا د جنس دا قسمه تفریق دا جایز نه دی، دا غلطي ده، ګناه چې دا دواړو ده. خو خدای قرآن دلته کې زوجتون نه دی ویلی، د زوجتون جمع راځي زوجات، ته دې معنی ښځه خو نه ده، قرآن جوړی ویلی ده. سړي کې هم چونکې دا بد اخلاقي چې کله هغه بې شمېره ځای سریږي، د خپلې ښځې نه علاوه بل ځای هم هغه سریږي، نو په هغې ښځې ته دوک رسي که نه. قرآن دا وایي چې هلته کې کوم سړي او ښځې دي دا مطهر یي، ازواج مؤنث سماعي دی که نه الله بندګانو، نو ځکه مطهرتون د صفت مؤنث، تاسو هغې ته ګورئ نو معنی ښځې کوئ. دې دپاره په دې کې جوړی به یي پاکې صافې، مؤنث سماعي دی، د هغې صفت موصوف دی، د هغې صفت ځکه مطهر مطهره، دا ما چې مطهرات پکار دا عربي د ځان له مه جوړوه، عرب چې کوم عربي وي هغه وایه. ولهم فیها ازواج مطهره، د دې دپاره په دې کې ازواج به یي جوړی به یي پاکې کړی شوي، مخکې نه پاکې ساتلی شي. وهم فیها خالدون، او دیو په دې کې همیشه یي، نو همیشه باندې بیا بحث کول پکار دی چې کله خلود دی په جنت کې، نو معلومیږي دا چې جنت باندې به فنا نه راځي، دا بحث وکړو انشاءالله. او چې کله خلود وي فی النار د مشرکینو، نو په اور باندې به هم فنا نه راځي. دا مسلک د معتزله دی، منسوب د ابن قیم ته چې هغه داسې ویلي، د هغه به هم لږ انشاءالله تپوس وکړو چې آیا واقعي ویلي دي او کې ویلي نه څه ویلي دي. دا مستقل څیزونه یې دلته کې پکار دی، دا تاسو معلومي، لیکن شاید تاسو دې خوا کې نه تېر شوي چلته، نو دې خوا کې ورتېر شئ. ابن قیم باندې د دې دور خلک دا الزامات لګوي چې هغه داسې لیکلي دي داسې لیکلي دي. ابن قیم زموږ استاد نه دی، لیکن اصول لایي چې یو سړی حق پرست وي، دیندار وي، او په هغه څه الزام لګي، نو هغه الزام به مونږ وینځو، مونږ نه د هغه هم مسلک یو، نه د هغه مقتدیان یو، نه د هغه امتیان یو. اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين.